سلامونه احترامات ګرانو کتونکو اجو هسپتال ته علاج لراغلیو خو یو ډیر زبردست بیا رالمه دا دی روډ له چې کوم دی دا د دواړو خونه محرومه شوې دي او دی وخت کې چې کوم دی نو دغه مصنوعي د خپو دغه کم انتظام په اجو هسپتال کې روان دی ډاکټر صاحب خپله چې کوم دی نو د دې نگراني کوي او دغه شوبه ځین چې په پښتونخوا کې لا ما ته په نظر نه راغلی والله دې کی چې دغه کم دغه دې ټیم کې ولاړ دی په دغه خپل خپو باندې ډاکټر صاحب لږ خپل نوم را سره والي لږ خپل پیژنګلو. السلام علیکم جی زما نوم محب الله دی او ما د خیبر میډیکل یونیورسيټي نه بي اس پروسټیټک ان اتھورټیز پروسټیټک دا وی کوم چې د خپې کټي او اتھورټیز دا وی کوم خپې چې د پولیو د وځي یا د بل بیمارۍ د وجه خپې کمزوري شي هغه اتھورټیز شي. په دې ځای کې ما بي اس کړی دی او اوس هغه ام اس کوم د سپیریور یونیورسيټي نه ماسټر کوم په دې ځای کې او دلته په اجوا میډیکل سنټر کې اوس دا هغه شروع کړی دی تقریبا یو میاشت وشوله. نو دې علاقې د خلکو د خدمت لپاره موږ دلته رالو ځکه چې دلته مریض دي نه تو به خبر ده ګاړه به هم بوتو کرای به هم لګوله او هغه دې خلکو د سہولت لپاره موږ دلته خپل دا بلاګ مو د خلکو ته سہولت هم او دا غوټه اسانه هم لکه ډاکټر صاحب موږ دا ویلو چې په 400 کې صرف په اجوا سنټر کې دا سہولت شته دي خو دا ضرور د کوټې نه دي د سلیکشن ولې ودی دي دا خو دې سره د مخکې ما سره رابطه کې وو یو زموږ ولګاوي ما کار ډېر خوشاله وکنه ځکه دا په خبر د اسلام آباد د لاهور د کوټه په زموږ خو راغی لکه یو ټرست او یو کار نه مطمئنتیا د وجه لازم نه خپل دلته چاپې ته راوړل. د ډیرو خلکو نه ډاکټر صاحب په شوګر کې خپې کټ شوی دي لاس کټ شوی دي نو دغه مصنوعي دغه باندې څونه خرچ راځي؟ دا خو جی مختلف کمپنیان دي کنه د ټول کم از کم د 17000 روپۍ چې کوم خپل دا ورنی د لاندې کټوي 70 پورې 55 دا څه خرچ راځي. ټیک شو مختلف د ټول بره بروزي اپن باندې عام ګرانی دي. اوس دې دا روډ چې کوم دی نو دی په خپل خپو باندې ګرځي زی به دا روان وي جی بالکل ان شاء الله. نو څومره وخت کې به دې خپو کې دا سیټ کی جی مکمل لگا دی کنه دا اول مودريږي بیا ورو واکر سره روانېږي بیا یو لغه سره یو ګرځي سره روانېږي هغې نه پس به دا مونږ بغیر د سپورټ روانه دا مکمل یو پروسیجر دی مطلب اول به سټینډینګ کوي بیا به دا اخر واکر سره روانېږي بیا یو ګرځي سره روانېږي بیا به هغې نه پس دا به بغیر سپورټ کوي. حتی چې څنګه 18000 یاد کړی کنه جی نو د دې نه زیات څو پورې دا جی کپنیان دي کنه اوس چاینا کمبر سیستم دی هغه د 18000 پورې نو جرمني کې چې شي بیا شپږ لکه اول کو ته یو خبره کوي برم بګی چې تقریبا 10 15 سره دا کپنیانو په پارټي خبره ده. د دې مریض ویلي چې دوی د خپې په ستلې وي دا اکسیډنټ صحیح ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب بیا به سره ان شاء الله خبرې کوو. ګرانو کتونکو دا یو مریض ومولید هغه سره خبرې وکړي اجو هسپتال کې دا تاسو وینئ چې دا د میډیسن باقاعده دلته کې دغه دی. ګرانو کتونکو اجو هسپتال وی نام خې کافي خیر دوی تشهیر نه کوي او په دې اوس ما محاذ به توی چې تاسو ولې تشهیر نه کوئ ناغوي چېرې بس خلک را روان دي خو دې وخت کې مونږ دې ټیم کې چې یو غرمه ده او بل ډاکټر ذیشان افضل صاحب چې کوم دی نو هغه دلته کې کینی نو هغه هم دی هو زمبا او معاذ به سره به لږې خبرې ترې کومه کوم چې دغه هسپتال ایم ډي دی او هغوی سره به چې کوم دی نو لږې خبرې ترې چې کوم دی نو کوم خو هغوی نشته دی نو بهرحال ګرانو کتونکو په دې باندې بره چې کوم دی نو نمبر دی څه شو دی کابل روډ څه شو چې دلته کې کم سهولیات دي لږ تاسو در خبر کړم او اجوا هسپتال دا بالکل په مردان روډ باندې قابل نه قابل ډاکټران چې کوم دی نو هغه دغه ځای کې موجود دي او تاسو دغه ځای ته چې کوم دی نو راتلی شئ. او ښه ګرانو کتونکو ما تاسو د میډیسن دکان وښودو ضروري نه ده چې تاسو دې میډیسن دکان کې دوایانې واخلئ او نه بل ځای کې نشئ اغستې شئ خو دا یو خبره کوو چې دلته تا ته کومې کمپنۍ دوی میلاویږي نو هر هسپتال غواړي چې زما د هسپتال نه مریض وځي چې هغه ټیک شي. اوس هر هسپتال غواړي تاسو ګڼئ منئ که نه خو اجوا هسپتال دا غواړي چې یاره د دې ځای نه کوم مریض وځي چې هغه مریض علاج وشي هغه دوباره دلته کې راشي نو هغه وایي دغه زموږ شناخت دی او دغه زموږ تشهیر دی نو په دې وجه باندې
تاسو بالکل راتلی شي په دغه موبایل نمبر باندې رابطه کول شي بر په دې باندې نمبر یې ډیر مننه خوشاله